دا په دې راګۍ سره نږدې مضافات کې صدر جدید ورته وایي. په دې کې دا مدرسه تقریبا د بهر نه لږه جوړه ده، خو د غربت سره دا خلک غریبانان دي، ورسره ادب دي، د خلکو توجه کموي. په دې وجه تاسو دا لیدلی شئ دا شرغه چې مونږ راوړو هر کال او سفر مونږ جوړ کړو، دا د ماشومانو په سترګو کې بیا پرېږدي. په دې وجه باندې مونږ د صحن د پاسه د امتحاني د پاسه د چت اچولو بندوبست مونږ کړی دی. انشاءالله مونږ وایو چې یو ټن سیخ مونږ راوړی دی، یو 25 منه، دا تقریبا 3 دانه سیخ دا مونږ ته پاتې دی. خو که چېرته صاحب خیر او صاحب ثروت دولت والا خلک، مالدار خلک، هغوی صدقه کول غواړي، خیر خیرات کول غواړي، نو دا یو بهترین مصرف دی. تاسو پخپله دا ماشومان لیدی شئ، دا ماشومان چې کوم دی نو روزانه د سترګو بیمارو کې مبتلا وي، بره نه دا شرغشي را جوړېږي او والدین اکثر شکایت کوي. دا دې غاړې ته دا لرګي دي، دا موږ په هر په موسم کې سفر جوړ کړو، د خلکو نه لرګي وغواړو او شرغشي راوړو، او بیا دې ژمي کې مونږ بیا د لمر د وجې نه دا سفر لرې کوو. نو که چېرته داسې مالدار خلک وي او خپلو مړو پسې صدقه کول غواړي، بهر کمرونه دي هغوی امداد کول غواړي، دا یو بهترین مصرف دی. نبي کریم علیه السلام وایي الصدقة رد البلاء، دا صدقه چې کوم ده دا د بلاګانو رد دی، دې باندې مصیبتونه الله تعالی لرې کوي. انشاءالله مونږ او تاسو د خپل وس مطابق دا یو داسې مدرسه ده چې دا تقریبا سلو ماشومان د دې نه دا چې کوم دی تر اوسه پورې حافظان شوي دي وتي دي، او الحمدلله نور ترتیب هم پکې مونږ شروع کوو. خو د ځای د کمي د وجې نه مونږ سره دا وګوره بلا ماشومان دي دننه هم ناستي دي، ځای کې هم ناستي، مونږ سره ځای کم دی او د باران په وجه باندې دا ماشومان بیا دي مونږ ځکه چې د دې لپاره د سر په ټول ځای نشته دی. کوم مسلمانان وروڼه چې امداد کول غواړي، انشاءالله دې مدرسه کې مونږ او تاسو امداد وکړو. الله تبارک وتعالی به د دې امداد په توفیل او برکت باندې زموږ او ستاسو په مال کې برکت واچوي. زموږ مریضان ته به الله تعالی شفا راکړي او زموږ مسایل او زموږ پریشانۍ ته به الله تعالی ختم کړي. جزاکم الله. کوم وروڼه چې دا ویډیو ګورئ، د الله تعالی د رضا په بنیاد باندې دا شیر وکړئ، او کوم صاحب استطاعت خلک دي، صاحب وسعت خلک دي، هغوی د الله تعالی د رضا په دا تقریبا 4 ټنه سیخ او 4.5 بورۍ سیمټ او دې سره دغه کرش او شګه دا ټول د دې هغه سیمټ دا لګېدلی دی. انشاءالله مونږ او تاسو په دې کې امداد وکړو. الله تبارک وتعالی به مونږ او تاسو ته دې اجر راکوي. دا به عبث نه وي. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. تاسو چې کوم خرج کوئ، قرآن شریف کې الله وایي تاسو چې کوم خرج کوئ الله به د هغې بدله درکوي. دله دا یو دیني مدرسه ده او څه تعاون د بار دغه نه ورسره نشي، حکومت د طرف نه تعاون نشي. صاحب خیر او د صاحب وسعت مسلمانانو خدمت کې درخواست دی چې هغوی دې کې په خپله اوږه باندې امداد وکړي. الله تبارک وتعالی به د دې په برکت باندې زموږ بند کارونه به الله تعالی روان کړي، زموږ پریشانۍ به الله ختم کړي، زموږ مریضان ته به الله شفا نصیب کړي، زموږ د مردګانو د صالح ثواب ذریعه ده.